عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، ستاسو د وړاندې ما د قرآن مجید یو آیات مبارکه تلاوت کو. آیات مبارکه کې الله جل شانه د زکات نه ورکوونکو کسانو دغه سزا ذکر کوي چې الله جل شانه دنیا کې چاله مال اسباب ورکړي او بیا یو خاص مقدار مطالبه کړي دا. بیا یو انسان یو مومن دغه مطالبه چې دا هغه ته تیار نه دی، هغه سر ته نه رسي، نو الله جل شانو د هغې دپاره د سزا چې دی هغه ذکر کړی دی. چونکې د آدم علیه السلام نه والا تر د آخري انسان پورې دا څومره انسانان چې الله جل شانو دنیا ته رالیږلي او دنیا ته بیا رالیږي، دا ټول د الله جل شانو بندګان دي. دا ټول دا سیدی چې لکه د یو انسان دی دغه یو فکور کې اهل و عیالی، دا ټول الله جل شانو ته د قشن یو شن بندگان دي. خو بیا الله جل شانو د حکمت په بنا باندې چې د الله جل شانو حکمت دی پکې او قدرت کامله ده، د هغې په بنیاد باندې الله جل شانو د انسانانو تقسیم کړی دی. بعضی انسانانو ته دنیا کې الله جل شانو مال دولت ورکړی دی، صاحب نصاب ګرځولی دي، او بعضی خلک الله جل شانو هغې له مال دولت نه دی ورکړی، هغوی کمزوري غریبانان مسکینان فقیران ګرځولی دي. اوس دې کې د الله جل شانو څخه چې هغه حکمت کومنګ او تاسو سوچو کو د الله جل شانه خزانه هغه لا متناهي خزانه دي
دغې څه انتها نشته دی او نه د الله جل شانه خزانو کې څه کمی راځي. لکه حدیث مبارک کې راځي که دا ټول انسانان په یو میدان کې راجمع شي، دا ټول انسانان په یو میدان کې راجمع شي او دا نه چې بس لږه مطالبه وکړي، بلکې نبی علیہ السلام فرمایي د خپل خواهش مطابق د الله جل شانه وغواړي. دا ټول انسانان راجمع شي او هر انسان د خپل خواهش مطابق د الله نه وغواړي چې د په زړه کې څه راځي دغه عمره وغواړي. لکه دا پکې د یو کس په زړه کې راتلی شي، مثال په طور چې الله دا نیمه دنیا د سترو کو مال راکا، یو پکې دا مطالبه کولی شي الله دا ټول دنیا د سترو کو مال راکا. دغه شان دا ټول انسانان د خپل خواهش مطابق سوال وکي او الله جل شانه دا غوی د خواهش مطابق دی مال دولت ورکی چې څه د غوښتلی دغه د خواهش مطابق ورکی، زره کمې پکې ونکي. بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي د الله جل شانه په خزانو کې دومره کمې نه راځي چې لکه سمندر دی او د سمندر ته یو کس د ګنډلې راستن داسې ورخته کې وروچته کی او د دې په دې سر پسې معمولی یو ذره وبن ختی، نو وای د سمندر په اوبو کې بیا هم کمې راغلو د الله جل شانه په خزانو کې کمې نه راځي. دومره لوی او متناهي خزانې دي. نو بیا که الله جل شانه دې ټولو انسانانو له ښه مال دولت ورکړی وي، ټولې مالدار پیدا کړی وي، ټول چې د صاحب نصاب ګرځولې وي، نو د الله جل شانه په خزانو کې کمې نه راتلو، خو د دنیا دا نظام بیا نه چلیدو. بیا به هر سړي چې دی هر سړی به مالدار وي، نو بل ته بدونکو یو کس بل ته وی چې زما سره خدمت وکا، لږ کار وکا، لږ مزدوري وکا، هغه به چې ولستانه په وسو خلک وي ولې وای زستانه په سګي کمې ما ته مال ولې دا خدمت نه کې، نو بیا د دنیا دا نظام بنه چلیدو. نو الله جل شانه بعضی کسانو له چې مال دولت ورکړي وي، بعضی کسانو له الله جل شانه مال دولت نه دی ورکړي، دنیا یې نه دا ورکړي، نو دا د دې لپاره چې د دنیا دا نظام صحیح او چلیږي. مالدار کسان چاله الله جل شانه مال ورکړي دي، صاحب نصاب ګرځولې دي، نو دا کمزوري خلک دغه خدمت کوي، نو دغه کار کیږي د مالدار او غریب ته چې پیسې ملويږي، دنیا ورته ملويږي. د دوړو چې هغه سیستم چې روان دي، نظام چې هغه په خپل طریقې سره روان دي، دا د الله جل شانه عادت شریفه دی. بیا الله جل شانه د دې مالدارو نه چې کوم الله جل شانه مال ورکړي دي، دین مطالبه کړی دا چې دا غریبانان فقیران مسکینان په ټولو مرداسي نه چې غریبي بس تاسو خدمت کوي، تاسو بولو مزدوري ورکوي او نه تاسو په دې مال کې به نور حصہ نه وي، هغه خو چې تاسو سره کم خدمت وکړو هغه د هغه معاوضه وګرځیدله، خو زما په نوم بم ته ولسه ورکې. الله جل فرمایي زما په نوم بم ته ورلسه ورکې، کدا سې نه کینو ګوره بیا به درته سزا میلاو شي. ځکه چې دا هر څه خدا الله دی، ولله میراث السماوات والارض، د دې ځمکې او د اسمانونو د هر څه میراث د الله دی. موږ یو قسم څوکیداران ګرځولي و د دې، نو چې اوس د الله جل شانه دی او یو کس د الله په نوم باندې چې دی سو غړي او به یو انسان نور کوي، یا یو کس له الله جل شانه مال ورکړي دی او به ته الله جل شانه مطالبه کړی دا چې اوس دې مال واپس دومره راکا او بیا دغه انسان نه ور کوي، نو دته به عام طور خلک چې دی بے وقوف وي. لکه یو کس دی هغه بل کس له چې 100 روپے ورکی او به ورته لک سات پس وي یرا زما یو 2 روپے پکار دی، 2 روپے دی مال راکا او دی ورته چې زما خپل کار کوا ما سره ځان له پیسې نشته دي، نو هغه ورته انکار هم نشي کولای چې لکه اوس چې لما د 100 روپے درکړي، اوس به در 100 روپے درکړي، نو اوس خو یو 2 روپے مال راکا او دیو ته انکار وکي، نو هر سړی به چې لکه دا خو ډیر بې وقوفه دی، که چانه تاسو کې چې لکه دغه شان یو کس دی بل کس ورله 100 روپے ورکړي او به ته یو 2 روپے غواړي او هغه سي ورته ورکړي چې زما سره نشته دی، نو هر سړی به ورته بې وقوفه وي چې دا خو ډیر غټ بې وقوفه دی چې هغه ور سره دومره احسان وکړو 100 روپے ولا ورکړي او اوس ته په دغه سلو کې دا کس ورته وي چې دا دوه کم سل دا چې د ځان په خپل اختیار باندې چې د استعمال کا دا په خپل ضرورتو کې راولا، خدا 2.5 روپے ته مال راکا او هغه ورته انکار کوي چې زما سره پیسې نشته دي، یاره تعالی پیسې نه درکوم، نو هر سړی و چې لکه دا خو ډیر بې وقوفه سړی دی. ځکه چې الله نو تقشن الله جل شانه زموږ سره احسان کړی دی، کوم کسانو له الله جل شانه مال ور کړی دی، صاحب نصاب ګرځولي دا مال د الله دی.
دا هر څه پاتې دي صرف الله جل شانو ته پاتې شي. نو چې الله جل شانو مال ورکړی دی او به د لږه مطالبه کړې ده، ډیره مطالبه هم نه ده، لږه او مختصر مطالبه کړې ده، او بیا هغه یو انسان نه ورکوي، لم لیټ پکې کوي او تعویلات پکې کوي، باندې ورلګوري. نو دا چې دی ته به بیوقوفه سړی وایي. هر سړی و دی دا خو ډېر بیوقوفه دی. یا یو کس چې الله جل شانو 1,000 روپۍ ورکړي او بیا ورته وایي او زر یې هم ترې نه غواړي، چې مطلب هفته او 10 ورځې پس چې دی 25 روپۍ غواړي. نه پوره کال یې ځان له استعمال کا، دا 1,000 روپۍ مې درکړلې پوره کال استعمال کا، خو چې کال پوره شي نو بیا پکې یو 25 روپۍ مال راکا. او بیا یو انسان وایي چې یاره دغه ته نیم تیار، دغه زه تاله نشم درکولی. نو دا څومره چې دی احسان فراموش دی. دته به عام دته به نمک حرام نه ویل کېږي، نو څه به ورته ویلی کېږي بیا چې الله جل شانو در سره دومره احسان وکړو، دومره مال دولت یې درکو، اوس دنه لږه مختصر مطالبه کوي او تا هغې ته تیار نه. قارون د څه د وجې نه هلاک شو؟ د مال د وجې نه، د مال د وجې نه هلاک شو چې الله جل شانو ډېر مال ورکو. قرآن کې الله جل شانو واقع ذکر کړی ده. خو چې کله زکات حکم راغی موسی علیه السلام ته لږه مطالبه وکړه چې د الله په نوم باندې ورکا. هغه وایي دا ما په خپل قوت او طاقت ګټلی دی، په ما باندې چا احسان نه دی کړی. نو د هغې ته بیا تیار نه و. خو اوس به چې دی نو چې مال الله جل شانو چاله ډېر ورکړی نو خامخا په هغه کې خو به زکات بیا څه نه ډېر چې دی جوړېږي. نو بیا هغه ډېر هغه زکات مال ورته بیا ډېر ښکاري، او دا کمې چې الله جل شانو دله ورکړی نو دغه ورته بیا ډېر نه ښکاري. لکه اوس یو کس ته الله جل شانو 1,00,000 روپۍ ورکړي دي، نو په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ چې دی زکات دی. نو اوس دته دا 1,00,000 روپۍ کمې ښکاري، خو که دا 2,500 روپۍ د الله په نوم ورکړي دا ورته ډېرې ښکاري. بیا لکه دا به اوس څوک ورکوي؟ 2,500 روپۍ به زه اوس ورکوم د 1,00,000 نه. نو دغه 1,00,000 ته بیا خوشحاله وي، هغه ورته لږې ښکاري، او دا ځکه وایي چې نور هم ډېرې شي، او دا 2,500 ته بیا ډېرې ښکاري نه وي، دې ته ور تیار نه یم، دا نشم ورکولی. نو دا څومره د بېوقوفتوب چې دی عمل دی، څومره بېوقوفتوب دی دا. او دا عامه مشاهده ده، عامه مشاهده ده الا ماشاء الله چې بعضې کسان متقین او پرهیزګاران د الله احسان مني، د الله حکم مني، نو هغوی به په صحیح طریقې سره زکات ورکوي، د الله حکم به په صحیح طریقې سره سرته رسوي. یعنې اکثر داسې چې کله مال لګي او زکات یې لګي نو تیاری ورکوي، خو چې مال ډیر شي او زکات د هغې سره سیوا کېږي نو بیا ورته تیار نه. یاره دا دومره مال به څوک ورکوي، دا دومره لکونه روپۍ به څوک چې د زکات ورکوي، نو هغه کروڑونه ورته بیا لږې ښکاري او دا لکونه ورته بیا ډېرې ښکاري، بیا ورته تیار نه وي. همدغه شان الله جل شانو د انسانانو سره احسان کوي، خو انسان چې کله بیا الله جل شانو مطالبه وکړي نو بیا ورته تیار نه وي. نبی علیہ السلام فرمایي بنی اسرائیلو کې 3 کسانو دنیای لحاظ سره کمزور اسم ورسره نه وو، الله جل شانو په احسان وکړو. نبی علیہ السلام فرمایي دغه 3 کسانو کې یو کس چې د بدن بیماری وه، برګې بیماری پې و، پم دا خارخ هم پې و، دا بدن یې ټول برګ و، او د خارخ بیماری پې و، پم پې و، دا بدن یې ټول څخه شوی و. څوک به له خواله نه راتله، چا ورسره رهن سهن نه کوه، څوک ورسره میلاوېدل نه. نو دنیایي بدن لحاظ سره هم کمزوری اسم ورسره، نو بدن یې دغه شانه و، او دنیایي لحاظ سره مال دولت هم ورسره و، غریب فقیر مسکین سړی و. دویم نمبر کې چې و هغه ګنجی و، په سر یې یو ویښته نه و، سر یې بلکل صفا و، او دنیایي لحاظ سره مال ورسره 1 روپۍ هم نه وه. فقیر ملنګ و، چېرته په چوکونو دا کې به ناست و، سوال به یې کوو. او دریم نمبر چې دی دا په سترګو باندې ړوند و، نابینا و، او دنیایي لحاظ سره مال دولت هم ورسره نه و. فقیر ملنګ و، چېرته سوال به یې کوو. الله جل شانو په دې باندې چې دی امتحان کوو، ازمایش یې پې کوو. نو الله جل شانو یو پرښته راولېږله، یو پرښته انساني شکل کې راولېږله. او دا اولنی چې کم کس و چې د کم په دې بدن باندې بیماری وه، برګې به او خارخ و پې، ده ته یې وویې چې زه طبیب یم او علاج کوم، تا د څه تکلیف دی؟ ویره ما ته خو دغه تکلیف دی، دا بدن باندې برګې بیماری ده او خارخ دی، څوک را سره هین سهن نه کوي، څوک را سره میلاویږي نو خوا ته مې څوک نه کیني، کرکه کوي رانه خلک.
ویل زه دا غواړم چې الله جل جلاله دا بدن چې ښه کې او مال روغ صحت راکړي. ویل صحیح ده. په بدن یې ول الله سره راخل بدن چې بالکل صحیح سالم شو. هغه برګې بیماری هم تل لري شولا، هغه خارخ هم تل لري شو، بالکل روغ صحت الله جل شانه ورکو. بیا ورته وی دعا درته کوم او مال کې کم مال ډېر خوښ دی، سارو کې کم سارو ډېر خوښ دی. ویل اوخ مې ډېر زیات خوښ دی. ویل ښه نو بس یو اوخه ولا ورکړله. ویل زه دا واله والله دې ته پکې برکت واچوي. هغه اوخه واخیستله او الله جل شانه له سیواګلو برکت یې ورته پکې واچو. برکت یې پکې الله جل شانه ته اچاو. لږ وخت کې هغه اوښان چې دي لوی کنډکونه د اوښانو چې دي جوړ شو. صحراګانو ته ووتو، نوکرانو مزدورانو غلامان یې ورله ونیول، لوی لوی کنډک د اوښانو به ګرځېدو. لوی مالدار د معاشرې لوی مالدار دی چې الله جل شانه جوړ کړو. بیا دغه فرښته د انساني شکل کې دی، بل دا بسرې چې ویښته نه د ده خواله ورغی. ده ته وی چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ زه طبیبي ما علاج کوم، د بیمارانو علاج کوم، ستا ته څه تکلیف دی؟ یره وایي په دې نور خو الله جل شانه روغ چې دی صحت را کړی، په دې سر مې یو ویښته هم نشته دی او د خلکو د ویښتو ته ګورم سر ته ګورم خفه کېږم ورته. زه دا غواړم چې الله جل شانه زما په دې سر باندې ویښته راوخېږي. نو هغه فرښتې چې انساني شکل و د سر ول لاس راخو د الله جل شانه ول ویښته ورکړل، کلی ویښته چې د هغه راوختل. بیا ورته وایي په دې مال کې د سارو کې د څه شی خوښ دي؟ یره ویل زما خو غواګانې خوښې دي، غواګانې مې خوښې دي. ویل ښه نو یو غوای ولا ورکړله، ورته وایي ځه الله دې ته پکې برکت واچوي. هغه هم چې دی لاړې غوا چې دی ځان سره واسطه روان شو، الله جل شانه ورته پکې برکت واچو او لږه موده کې هغه د لوی کنډکونې د غواګانو به ګرځېدل. غلامان او نوکران یې ورله ونیول، لوی لوی کنډکونې وو. د درېیم کس له راغی کوم چې په دې سترګو باندې ړوند و، ده ته یې وایي ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ وایي زما په زړه باندې دا ارمان دی چې الله جل شانه مالا د سترګې روغې کړي، زه د الله جل شانه دا قدرتونه وینم او دا رنګونه دا خلک وایي اوس ړوند دی، ته دغه نه تپوس وکړه. یو خو هغې چې وروستو نظر ختم شوی او یو چې پیدایشي ړوند دي، نو د هغه نه تپوس کړه لکه تور رنګ څنګه، نو هغه ته څه پته چې تور رنګ څنګه وي؟ ورته ویل لکه سور رنګ څنګه، سور او سپین دا رنګونه هغه ته خو دا پته نه لګي. یو څیز چې دی غټوالی کچوالی نرموالی او سخوالی خو په لاس معلوم دا څیز سخت دی او دا نرم دی، دا چې دی غټ وړوکی دی، خو د دې رنګونو هغه ته پته نه لګي چې دا شین رنګ بله څنګه وي او سور رنګ به څنګه وي او دا به څنګه رنګونه وي. نو هغه وایي دا مې په اړه ارمان دی چې الله جل شانه له سترګې راکړي، نظر راکړي او زه د الله جل شانه قدرتونه وینم، دا رنګونه وینم، دا مختلف رنګونه خلک وایي چې دا وینم دا څنګه رنګونه دي، چې دا شین رنګ لا څنګه دی او تور او سور دا سپین دا رنګونه څنګه دي، دا وینم. نو بس په سترګو ویل لاس راکړو د الله جل شانه صحت ورکړو، سترګې بالکل روغې شولې، بنا شو نظر کار شروع کو. بیا ورته وایي چې سارو کې دې څه خوښ دي؟ یره وایي زما خو دا ګډې بیزې ډېرې خوښې دي. ویل ښه نو بس یو بیزه یا ګډې و چې د هغه ورله ورکړله، ورته وایي چې الله دې ته پکې برکت واچي. هغه هم ګډه بوت یا بیزه چې دا بوتلله، لږ وخت کې وله الله جل شانه پاک ډېر برکت واچو، لوی لوی کنډکونه چې ډېر ګډو بیزو شو. هغه هم چې دی ورله نوکران او غلامان ونیول، ساتل به صحراګانو ته یې بوتله. و درې واړه ښه مالدار د معاشرې مالدار ترینه کسان وګرځېدل. څه وخت پس پې الله جل شانه ازمایش راوستو، امتحان یې کو. دغه فرښته الله جل شانه انساني شکل کې بیا راولېږله. د اولني کس له راغله چې کوم باندې دا برګې بیماري وه او بدن یې خراب و، د ده خواله راغی، ورته وایي یاره مسافر یم، مسافر یم، د خپل وطن نه راغلی یم، غریب سړی یم، سره نشته دی او ځای مې ډېر جدا دی، داسې په پیاده رسېدی نه شم، د سورلۍ راته ډېر زیات ضرورت دی. تا بدن چې دی هغه کمزوری و، بدن دی چې دی هغه خراب و، څه موده مخکې الله جل شانه باندې لوی احسان وکړو، روغ صحت یې درکړو، الله جل شانه دله مال دولت درکړو، لوی مالداره شوي. نو ویل دومره اوښان دي، یو اوښ دې مال راکړه د الله د رضا دپاره، د الله په نوم دلته مال ویل یو اوښ راکړه چې زه په خپل منزل مقصود ته ورسم. هغه ورته وایي ښه ته ماته وایي چې ستا بدن خراب و،
وای زما بدن د چې ز پیدا شوی وای زما بدن نه دی خراب شوی الله جل شانو ما خو کول شکل صورت را کړی دی ته وای ما ته تاسو کې چې ما ته دا خبره کې چې تعالی الله خراب بدن در کړی زما بدن نه دی خراب شوی او ته وای چې الله در مال درکو دا وای زما خپل قابلیت دی او دا ما د پلار نیکره په میراث کې پاتې شوی دی وای دا د پلار نیکره په زمانه چې د مالدار را روانې ما هغه خپل غربت تیر شو هغه خپل کمزوري چې هغه تیر شولا د مال په نشه کې مس شو کله چې الله جل شانه انسان سره احسانو کې مال ورکی نو د ته چې د غرور او تکبر پیدا شي بیا نو د ما سره چا احسان نه دی کړی ز خپل کار کوا نو هغه خو پرېخته انساني شکل کې راغلی و وای زکه ته په دې خپل خبره کې رښتوري خو سید الله دې دې تعالی مال نورم سیوا کی خو کوچره دروغجنی الله در سره احسان کړو ته چې نه زده پلار نه کنه مالدار دروغجنی نو الله دې واپس په غزول حالت باندې کا یہ بس لک سات پس دې روان شو الله جل شانه واپس د بدن هغه شان کو هغه بیماری په واپس رااله هغه مال ارسي چې ختم شو دی بل کس لراله بل ته وی چې یره دا شان مسافر هم دلری زین راغلی میسم را سره نشته دی فقیر ملنګ سره مخبل زیته زما نو تلاله د خپل سارونه غوې راکا نو یا به دی باندې سورلی وکم ځان به اورسم یا به د خرڅ کم ځان لا به سورلی والما زه به خپل منزل مقصود ته ورسم او ګور الله جل شانو در سره احسان کړی دی ته چې بیمار و الله در روغ صحت درکو سر باندې یو وختنه الله جل شانو در لچې وخت کولی درکړم او مال دولت در درکو نو دا الله په نوم د اوس مال یو غوې راکا چې دا خپل ضرورت چې هغه سر ته ورسم خپل منزل مقصود ته ورسم نو هغه مر هم د قشان چې جواب ورکو ما سره چا احسان نه کړي وجه د پلار نه کنه داسې مالدار را روانې ما دا ما د پلار نه کنه په میراث کې دا مال پاتې شوی دی دا زما سره چا احسان وای نه کړي نو د دې ما جواب ورکو ویل که چېرې ته په خپل خبره کې رښتونه نو الله دې واپس په زوړ حالت ته بوزا هغه کمزوري حالت ته دې الله واپس بوزا اوس امتحان او ازمایښت دې پکې ناکام شو نو الله جل شانو دې هغه مال واپس واخستو هغه اسباب هم دی واپس واخستم هغه ویته چې دی الله شو واپس گنجه شو فقیر ملنګ شو سوال وکاو د دریم کس ترغه چې کوم لوندو دته وی یره یو ملنګ سره فقیر ملنګ سره مسافر ما او زمي جدا دي سورلی را سره سنشته دي محتاج ما وستا چې نظر نو سترګې چې دی نابیناوي الله جل شانو در نظر درکو ولې نظر در کو سترګې درکړلې مال دولت در سر نو الله در لوی مال دولت در کړی دی لوی مالدار ګرځولې او زما ضرورت دی مال دی خپل ګډ بيزونه چرتا سلګ ګډ بيزرا کې چې زه خرڅ کما او ځان له پیوسورلې تنظیم خپل منزل مقصود ته ورسم نو دی ورته سوی دی ورته بالکل الله جل شانو زما سره ډیر جن احسان کړی دی زه کمزور یم زما د سترګو نظر نو الله جل شانو مال د سترګو نظر راکو الله جل شانو زما چې د سترګو کې نظر پیدا کو دا الله جل شانو ما باندې لوی احسان وکړو زه فقیر ملنګ سوال به میکاو الله جل شانو مال دولت را ګوزي مالدار او ګرځولم ول زه د الله شکر ادا کوم او داسې وکا چې دغه کنډک د پسې ورشه چې څومره غړي بيزي دي چې ضرورتي هغه خپل ضرورت سر کا چې څومره دي ضرورتي ځان ته بوزا خپل ضرورت دي هغه سر کې د زما سره الله احسان کړی دی چې زه د الله د نعمتونو شکریا ادا کوم نو هغه ورته وایي زه الله جل شانو امتحان د پاره لګرم زما مال اسباب ته ضرورت نشته دی الله جل شانو دی ویتا د خپل مال اسباب کې نورم برکت واچي وای تاسو درې کسان وای الله جل شانو د باندې امتحان او ازمایش راوستو تاسو درې وړل مال دولت در کوم نو ویل غدو پکې ناکام شو دا الله جل شانو د حق نه انکار وکړو ناکام شو او ولته پکې الله جل شانو کامیاب کړي نو دعای ورته وکړه هغه مال اسباب ورله الله جل شانو نورم سیوا کو هم د قزمونګه حال دی الله جل شانو را سره څومره انعامات او احسانات کړی دي څومره انعامات او احسانات کړی دي روغ صحت را کړی دي د دې شکر مونږ څه ادا کوو مونږ له الله جل شانو سترګې را کړی دي د دې شکر مونږ څنګه ادا کوو وګونه را کړی دي په دې باندې مونږ څه او مونږ د الله څنګه شکر ادا کوو جبه را کړی دا مونږ څنګه استعمالو د الله جل شانو مونږ څنګه شکر ادا کوو مال دولت اسباب الله جل شانو را کړی دي د دې مونږ حق ادا کوو کنه ادا کوو د الله جل شانو په نوم را نسوکو غاړي نو بیا ول مونږ مال ورکو کنه ورکو او چې کم فرضي حق دې زکات دي نو هغه مونږ ورکو کنه ورکو هم دا قزم حال دی او دا چې الله جل شانو چې کم کس د الله جل شانو حق ادا کوي پوره کوي الله جل شانو ته پکې برکت اچي ځکه حدیث مبارک کې راځي
د زکات معنی چې د پاکیدل چې زکات مؤمن بندور کې د مال پاک شو صحیح برابر پاک مال ورته ملاو شو او چې زکات مال حق پکې پاتې شو نو دا چې د ګنده مال پاتې شو دا د ځان سره نورم بیا ګنده کوي او قران کې الله جل وعلا فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات دا الله جل وعلا سود دا چې بربادي او چې کم کا صدقه خیرات ور کوي زکات ور کوي دا خو ظاهري ته ورچې سړی و چې دا مال کم شو نو الله دا دوچن کیږي الله دې کې برکت اچوم دا چې دې دوچن کوم نو ارزه دې آیات مبارکه کې الله جل وعلا فرمایي چې هغه کسان یکنزون الذهب والفضه چې مال اسباب سره زر سپرین زر جمع کوي ولا ينفقونها او د الله په لار کې نه خرج کوي په سبیل الله په لار د الله کې الله جل فرمایي دې ته د درناک عذاب چې هغه خبر ورکا چې الله جل شانه دې له درناک سزا ورکو حدیث مبارک کې راځي چاله الله جل شانه مال دولت ورکړي صاحب نصاب ګرځولې او دې به حق چې دا غي نه ادا کوي زکات نه ادا کوي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای دا بچ دې دو اوس پني چې دې هغه دینه به سکی به جوړ شي او دا به جهنم په اور کې ګرميږي او په دې تندي چې داغ به ورکړي کیږي او دا مال ورته او بل حدیث مبارک کې راځي دنه به لوی مار اجرها جوړ شي په دې سټ کې به ورته واچول شي او دا وخکی به راکاږي داسي او ورته به چې زستا مالم چې دا به جمع کولم په دنیا کې الته به دغه مال په صورت د جهنم د هغه سکروټو او په صورت د مار کې چې هغه به راځي بیا به د دې نه چې مار جوړ شي او کنا یو مؤمن بندا الله جل شانه مال ورکړي دی خو حق په صحیح طریقې سره ادا کوي نو الله جل شانه د پاغه مال کې نور هم چې هغه برکت اچي نو ارزه چې الله جل شانه چاله مال ورکړي نو چې دې کې د الله جل شانه حق چې هغه په صحیح طریقې سره ادا کوي د دې چې د خیال وساتي نو د دنیا جون کې مو تعالی جل شانه په دغه مال کې برکت واچي دی به خوشاله جون تیر کی او د اخرت هغه عذابونو نم چې دی الله جل شانه به چې محفوظ وساتي الله جل شانه دې موت است په دې خبرو د سي عمل کولو توفیق راکړي